مفتی صاحب څنګه یې ښه وخت تېرېږي د الله رب العزت نه امید لرم چې ښه به یې ټیک ټاک به یې مفتی صاحب یو تپوس مې درنه کوو چې څوک چې روټۍ وخوري که نه او بیا آخر کې لاس په مخ باندې راکاږي دا څنګه د اسلام پېشتي کنه جواب راکړه صحیح ده جزاک الله خیر والسلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ملګری سوال کړی دی د روټۍ نه بعد د دعا ویلو په دوران کې لاس اوچتولو متعلق سنن ترمذی کې حدیث نمبر 3458 کې دا دعا نقل ده چې کله روټۍ اخري نو وبوي چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه دومره پوری دعا ثابت ده یا نور مسنون دعاګانې لیکن د روټۍ نه بعد دعا کولو په دوران کې لاس اوچتول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت بعض خلق عوام په دې کې ډېر خطا کیږي هغه دعاګانو کې لاس اوچتوي چې الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاس اوچتول نه دی ثابت روټۍ چې شروع کوي په دغه دعا کې هم لاس اوچتول نه دی ثابت روټۍ چې ختم شي په دغه دعا کې هم لاس اوچتول نه دی ثابت د تعزیت په دعا کې چې مړي ته دعا کې د غم په موقع هلته هم احسن الفتاوی و خیر الفتاوی دارنګه الشیخ امین الله فتاوا الدین الخالص کې لیکلي دي چې د غم په دعا کې هم لاس اوچتول نه دی ثابت جمعات ته راتلو او دراتلو په دعا کې هم لاس اوچتول نه دی ثابت لیټرین ته د تلو او دراتلو دعا په دوران کې هم لاس اوچتول نه دی ثابت